السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې محترمو دا ډیره ضروري مسله ده او ډیر په غور باندې واوري او د نور مسلمانانو پورې هم ورسوي. یو مشتر زما نه پوښتنه وکړه چې په سرکاري نوکري کې زما ډیوټي لګېدلې ده، اوس په دغه اسکول کې تعداد کم دی، زه ته 25,000 د میاشتې راکوي، زه په 8,000 یو بل نفر لګوم، زما پر ډیوټي باندې زه نه ورځم. دغه تنخوا به زما دپاره جایز وي؟ دا ډیوټي جایز ده او که نه؟ محترمو په دې کې باید سوچ او فکر وکړو. ډېر مسلمانان او ډېر مشتران په دې باندې اخته دي، پر خپلو ډیوټي باندې نور کسان په 8,000 په 7,000 باندې لګوي او دی هغه ډیوټي ته نه حاضرېږي. دا کومه تنخوا چې دی اخلي دغه ده ته حرامه ده او تا د حکومت سره عهد کړی دی او وعده دې کړې ده چې زه به دغه ډیوټي ادا کوم، او اوس ته هغه ډیوټي ته نه حاضرېږي، پر ځای باندې بل په دوکه باندې په 8,000 باندې لګولی دی، هغه ستا پر ځای باندې ډیوټي ادا کوي. اگر که چیرې هغه قابل وي په هغه باندې دغه ډیوټي هم پوره هم وي او بیا ستا دپاره دغه پیسې اخیستل ناجایز او حرامي دي. محترمو ته سوچ او فکر وکړئ چې چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یوه ګوله دې د حرام وخوړه 40 شپو پورې عبادت نه قبلېږي. ایا کله چې ته 25,000 روپۍ اخلي او حیال دې هم حرام خوره کوي، نسونه دې د حرامو ډکو، خپله دې خېټه د حرامو ډکه ده او په دغه مال او دولت کې به دې بچان چلچې کوي، بچان به دې مزې کوي او د آخرت کې به الله تعالی د قیامت په ورځ به د دې سوال جواب ستانه کیږي او پوښتنه به ستانه کیږي او ته به جواب ورکوې. باید د داسې کارونو اجتناب وکړو که چیرې هغه سیټ موږ نسو سمبالولی، نه یې سو پوره کولی، باید و هغه ته استعفا ورکړو، د داسې کار نه اجتناب او پرهیز وکړو، ځان په حرامو باندې اخته نه کړو. الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړي هغه عبادت مې د الله تعالی په در کې نه قبلیږي، نو بیا به زموږ دپاره کمه او ګټه او فایده وي.